السلام علیکم. په اسلام آباد کې چې د پښتنو سره کوم افسوسناک رویه روانه ده او بدقسمتي دا ده چې هغه کې ډیر خلک د تحریک انصاف یا د عمران خان حمایتیان نه دي او هغوی ته صرف د پښتون ولې په وجه باندې دا نفرت کوي او گرفتاریان کوي. خو افسوس خبره دا ده چې د خیبر پښتونخوا نور سیاسي قیادت بالکل په دې خاموش دي. پکار چې مولانا فضل الرحمن په دې خبره وکړي، پکار ده چې امیر مقام په حکومت کې شامل دي خو پښتون دي، سبا بیا د پښتنو نه ووټ نه لي. پکار چې پیپلز پارټۍ مشران په دې خبره وکړي، پکار ده چې جماعت اسلامي وکړي او هغه د پښتنو د حقوقو چې ځان ډېر علمبردار ګڼي ایمل ولی خان هم خاموشه دي. نو دوی خو دې وخت کې د حکومت حصه دي او د عمران خان په دشمنۍ کې د پښتنو په تباهۍ بالکل خاموشه دي. خو دا خپل سیاست ته هم نقصان رسي او پښتنو ته هم رسي. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.